والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. د یو ملګري دا سوال کړی دی چې یو سړی خپل کور والا نه خفه شي او قسم وخوري زه به تعالی نه درځم او تمام تعلقات قطع کړي. آیا شریعت کې د دې څه حکم دی؟ ستا خبره ده. اصل کې د شریعت په اصطلاح کې د قرآن په اصطلاح کې دیتا ایلا ویل کېږي. څه شی؟ ایلا ورته ویل کېږي. د دې حکم دا دی چې کله یو سړی قسم وخوري او د خپل کور والا نه خفه شي د دې څلور صورتونه دي. اول صورت دا دی چې ګوره یو سړی د خپل کور والا نه بیبي نه خفه شي او قسم وخوري نو دې به څلور میاشتو موده به ټاکلې وي یا به نه وي، یا څلورو میاشتو نه زیات موده به یې ټاکلې وي. څلور میاشتې پورې زه به تاسو سره خبرې نه کوم، تعلقات به نه ساتم، یا د څلورو میاشتو نه سیوا تاسو سره به تعلقات نه ساتم، یا موده ورته ونه ټاکي هسې خفه شي. په دې دریو واړو حالاتو کې چې کله څلور میاشتې پوره شو څو جوړېږي 120 دن. او ټیک ده 120 دن چې کله پوره شي او دا سړی خپل بیبي سره کور والا سره تعلقات بحال نه کړي په دې څلورو میاشتو کې نو اټومیټیکلی چې کوم دی کور والا ولاد طلاق ورځي. ښځه څه شوه؟ طلاق شوه. ټیک شو. اصل کې زموږ په دې معاشره کې دې خبرو باندې ډېر زیات فوکس پکار دی موږ مسلمانانو ته چې اکثر داسې مسایل راشي چې د هغې حکم د چې کله موږ خبرېږو چې آیا اسلام کې د دې او قرآن او حدیث په رڼا کې د دې مسلې حکم څه دی نو اکثر زموږ نه ګوره هغه بهترینه موقع د لاس نه وځي، موږ بیا وروستو لاسونه مروړو ارمان کوو. نو لہذا د دې خبرو ډېر امکاني غټ خیال ساتل پکاري. نو دا دریو واړو صورتونو کې ښځه څه کېږي؟ طلاقه کېږي. چې کله څلور میاشتې پوره شوي په هر حال کې ښځې سره تعلقات بحال نه شوي ټیک شو او نو بیا ښځه په خپله طلاقه کېږي. بیا به دوباره نکاح تړی، دوباره نوی نکاح به کوي. او که چېرې څلور میاشتې او حکم دا دی چې دا قسم به ماتې د دې به کفاره ورکړي، قسم به ماتې د دې په ماتولو کې ثواب دی، د دې قسم په ماتولو کې ثواب دی. ګوره یاد ساتئ، ګوره هر قسم ماتولو کې ثواب دی چې کم قسم وخوړلی شي په هغه کار باندې چې هغه کار د نیکۍ وي من جانب الله یا من جانب رسول صلی الله علیه وسلم. چې کم کار حکم الله کړی وي او ته د هغې نه کولو باندې قسم وخورئ نو لہذا دا قسم ماتولو کې ثواب دی. ټیک شو. دا قسم به ته ماتئ او د دې چې کوم کفاره ده هغه به ته ورکړې. ټیک ده. او انشاءالله تعالی مونږ ټایم ډېر زیات کم و نو مونږ دغه یوه مسله صرف وڅېړله. انشاءالله تعالی وروستو به انشاءالله بیا به د قسم متعلق خبره به مو وکړو چې یاره قسم په څو قسمه دی انشاءالله تعالی چې کوم دی. واخر دعوانا الحمدلله.